ترجمه یې ورته دا کړې وه چې د انبیا ټول وفات دي. ما ورته د دې ترجمه به ته زه کوم خو چې ته ما سره لږ وخت تېر کړي. اخر تفصیلي خبره ده لیکن دې ملګري تپوس وکړه چې یاره دا کومې ښځې چې زیارتونو ته ځي نو بېشکه زیارتونو ته تللی شي. په دې باندې ما یو عربي سره په مدینه منوره کې بحث هم کړی دی چې د زیارت د نبي اسلام مبارک نه منع کوله. ما ورته ایو دلیل عندک ما تا سره څه دلیل دی بیا غږ نه کوم شرطه یارېده که نه. د پنجپیریانو دا عقیده ده چې زیارت له تل وایي دا شرک دی. که زیارت له شرک دی بیا د نبی علیه السلام سړی لکونه خرج کوي د نبی علیه السلام مبارک زیارت ته ولې ځي تپوس کو. خو لیکن نیت ته ته ویم چې ستا به نیت دی چې زیارت ته ځم صرف د برکت دپاره ځي. دا نه زیارت دا عقیده به نه ساتي چې زیارت ماله لور راکوي زیارت زما واده کوي زیارت ماله زوی کوي نه صرف برکت دپاره. او برکت د اولیاو ګورئ حق دی. لکه زه تاسو ته مثال ویم یو طالب راغی پنجپیري و وایي چې برکت نه منم مولي صاحب ته وي. مولي صاحب ورته یې ښه کښېنه د یخنۍ موسم په ختمېدو د ګرمۍ موسم را روان برکت چې نه منم ښکاري نه ما ته برکت وښیه دا برکت څه شی دی ما ته یې چې وښیه لږه دا ورته یې درته به وښیه چې کله د ګرمۍ موسم راغی دغه طالب مولي صاحب سره ناست دی یو بل طالب دی مولي صاحب ته ببوزې وایي چې ببوزې ورته وایي هغه طالب نه تپوس کوي طالب ببوزې ما ته وایي که ده ته وایي وایي چې تاسو ته وم هغه نه تپوس وکړه چا چې برکت نه منه وایي هلکه هوا درځي که نه وایي او چې هوا راځي وایي دا ببوزې دې چا ته وایي وایي چې تاسو ته وایي وایي تا له هوا درځي که نه وایي همدغې ته برکت وایي چې زما د برکت له وجې نه تا له هوا درځي. نو خبره دې پورې کومه چې برکت د اولیاو تبرک د اولیاو دا ګورئ حق دی د نبي علیه السلام مبارک نه را روان دی. د یو انسان دوه بچي د هغه ډېر زیات مال خو لیکن په تبرک کې ورسره د نبي علیه السلام مبارک د ګیرې ویښتو برکت ته ته ویمه چې د ګیرې ویښتو ورسره چې هغه بچو ته یې وراثت تقسیموم خو لیکن شرط دی پکې یو کس په دا ویښته الې ټول په ټوله او یو کس په دا ټول مال الې. هغه مشري ډېر زیات حریص و وایي ماله مال پکار دی ورور ته یې وویل برکت ټول ستا شو ټول په ټوله برکت کور ته یوسه زما برکت ته ضرورت نشته ما ته د مال ضرورت دی. موږ هم داسې وایو ما ته د برکت ضرورت نشته د مولي صاحب. هغه ټول مال واغېشته دی په دې باندې خوشحاله و وایي زما مال نه دی پکار زما دا ویښته د نبي علیه السلام مبارک وسیلې پورې نیولی و راغسته به یې هر وخت کې به یې په چې کوم دی نو ښکلو به یې بار بار هغه سره محبت وکړي. چې کله زمانه تېرېده دغه کس زناګانې بدفعلۍ شروع کړې ټول مال ترې لاړه فقیر ته جوړ شه سوال به یې کوو جي یو پېره ودرېده مجمع لګېدلې ده د دنیا چې ویې کتل د ده هغه رور دی پکې چې سوالګرو له بلا مال تقسیموي ده ته تپوس وکړه وروره دا څنګه چل دی هغه ورته یې برکت نه منه نو سوالونه کوه وایي ما سره خو برکت دی د نبي علیه السلام وایي زما څه ملګري راغلي وو په هغې کې یو نابینا و وی ما ورته وی هسې یو ټرای کوو د نبي علیه السلام مبارک ویښته مې راویسته په اوبو کې مې ورته واچو په سترګو مې ور چراغ کړه هغه له الله نظر ورکړي چې ټول سبحان الله د هغې نه مشهور شوم څوک چې په نابینا خلک راتله څومره مال به ورسره د مال نیمه حصه به یې راکوله او الله به ورله نظر ورکړو نن ما سره د دنیا مال دی د برکت د وجې نه ته زما درد ته ولاړې سوال کې. نو خبره دې پورې کومه چې قبرونو زیارتونو رتلی شي خو لیکن شرط پکې دا دی چې ستا به نیت دا وي چې لیکن ورکولو والا هغه ذات دی دا صرف برکت دپاره ځمه جي ښه د غوښتو سوال به د ګورې د قبر نه نه کوې ښه د نبي علیه السلام مبارک نه نه شي کولی نو قبر نه څه کولی شي غوښتو والا بره چې کوم دی نو ذات دی د بل چا څه اشکال شته سوال دی. بعضې اکثر خلک دا دغه کوي چې بهی دا د پنجپیریانو مخکې مولي صاحب وي دا د پنجپیریانو عقیده ده چې صدقات او دغه دا روح پسې رسي که نه خبره اوږدې کې ډېر زیات لیکن صدقه نبي علیه السلام مبارک وایي الصدقات رد البلاء دا صدقه د حدیث مطلق ذکر دی. اوس که یو سړی عالمي ما سره کښېني نو بیا د دلایلو په میدان کې پوه یم چې الصدقات رد البلاء دا صدقات مصیبتونه دفع کوي دې کې د میت او د حی دغه نه دی راغلی نبي علیه السلام مبارک وایي دا ستا نه عذاب دفع کوي دا ستا نه مصیبت دفع کوي دا ستا نه تکلیف دفع کوي هر قسم مشکل در دفع کوي. نو په دې کې مړی هم راغلی دی کله چې په مړي باندې عذاب دی خپل کور باندې ورپسې صدقه وکړه دا صدقه د ده نه عذاب ختموي جي دا صدقه د ده نه عذاب دفع کوي جي.
مونږ وایو چې کوم دی نو صدقې مړو پسې نه رسي. ولې نه رسي؟ هغه مال چې حلال مال حرام نه ګورې، په حرامو صدقې نه کېږي. یو کس په حرامو باندې اچ کړی و جي او ډېر زیات مشهور شوی و که نه، نو خبره دی په حاجي صاحب باندې مشهور شو. خلکو به ورته استهزاءً حاجي صاحب د خندا د وجې نه هغې ته پته و چې په حرامو حج نه کېږي، عبادات ګورې په حرامو نه کېږي، په حلالو باندې دی چې کوم دی صدقه وکړه. نبي علیه صلات وسلام مبارک وایي مړو ته داسې رسي لکه څنګه چې ته په مړو پسې دلته 2 رکعته په جومات کې وکړې، 2 رکعته نیت وکړې او هغه مونځ دې وکړه رب ته قبول شي، دا دې مړي نه قبلېږي. دا حج وکړه، دا دې مړي ته رسي، د ده نه عذاب دفع کوي. دغه رنګې دا صدقه هم د ده نه عذاب دفع کوي. سبحان الله. که نور چا څه اشکال وي ویلی شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله